چې د اختر لومبۍ ورځ وه او چونکې زموږ پښتانه ورال د کلي خلک اکثر قربانیان یو ځای کوي. د دې چې کوم مقتول والد صاحب دی حنیف هغه تللی سربند ته خپل چې کوم اوښی دی سانډو دی هغه کره تللی هلته قرباني کوله. ایون دا دوه چې کوم قاتل دي هم ورسره تللي او دې قربانۍ دوران کې هغه ځای نه سکپ شوي دي سایډ ته تللي دي. حنیف چې کوم دا زموږ مدعي دی دا سهار وختي 7 بجو تقریبا 7 بجو په ټایم کې خپل سانډوک رځي سربند در باندې هغه اوسېږي ورسره فیملي ټوله لاړه ما سوه دا یو معذوره بچی ته وایي چې ور په بند کې مونږ چې راشو مونږ له بیا راکولاو کې نو دوی هلته لاړو قرباني شروع شولو په قربانۍ کې هغه کسان چې کوم بیسیکلی تعلق نوتی کلی سره دی خو دلته کې 2-3 کالونه دلته آباد دی. په دغه د اختر په شپه باندې د یو ګډ بوتلې ځان سره رینګ روډ منډی ته او دا محمد الک د سره موجود و دغه په موجودیه کې دا ګډ هغې خرڅ کړو دا ګډ چې کومې پیسې وي هغه دې ځان سره روړې دي ناوخته کور راله د محمد کور او د مقتول د کور 2-3 کیلومتر فاصله کې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زیم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. یقینا د خیبر پختونخوا پولیس او د پیښور پولیس هسې مثالي پولیس دې ته نه وایي یا د دیو پروفیشنلیزم د دیو انویسټیګیشن د دیو صلاحیتونه د دې خبرې حقدار دي دا دې تایید کوي چې مطلب جرم که څوک هر رقم وکړي که ګناه چا هر رقم هم ډېره پټه کړې وي خو دا راښکاره کولو کې دا هغه ماهر خلک دي چې دا کم ما سره ناست دي یا موجود دي. زه به دا ووایم چې دا واقعه د اختر د ورځې ده د غټ اختر ورځ ده. په غټ اختر د خلک قربانیانې کوي کورونو کې ښکلي ښکلي پروګرامونه کېږي یو ورور راپاڅېدلی دی بل یو معذور ورور یې وژلی دی. دا واقعه څنګه شوې ده دیو دا کیس څنګه ټریس کو یقینا په دې کیس کې پیسې هم والې شوي دي بیا دیو هغه پیسې هم ریکور کړي دي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عبدالله بھائی ستاسو ډیره مهرباني ستاسو ټایم راکړی زه تاسو له هرکلی هم ویم او داد هم در کوم چې دا کیس تاسو کم ټریس کړی دی اختر ورځ به ټول خلک اختر کوي تاسو کیس ټریس کړی دی ډیره مهرباني. جی تھینک یو. دا کیس حوالې سره به زه تاسو ته دا ووایم چې د اختر لومبۍ ورځ وه او چونکې زموږ پښتانه ورال د کلي خلک اکثر قربانیان یو ځای کوي. د دې چې کوم مقتول والد صاحب دی حنیف هغه تللی سربند ته خپل چې کوم اوښی دی سانډو دی هغه کره تللی هلته قرباني کوله. ایون دا دوه چې کوم قاتل دي هم ورسره تللي او دې قربانۍ دوران کې هغه ځای نه سکپ شوي دي سایډ ته تللي دي. بیا چې کله دې د قرباني کړې د حنیف صاحب چې کله قرباني کړې او دلته راغلی دی تقریبا 1:30 بجې نو ده کتلي چې د زوی چې کوم مقتول هغه کچن کې چټۍ باندې پروت او خون آلود مکمل د خون باډي په خون په باډي د پاسه او دا کوم چې علی قتل هغه تقریبا 2 یو شوي او یو پکې کلهاړي وه او یو بیلچه وه او دې سره هغې وکتل نو په کور کې چې دې سره دغه کچن کې څومره پیسې پرتې وې تقریبا 16-17 لاک روپۍ وې هغه هم تللی وې. نو دې کې بیا زموږ چې کوم ایس ډي پي او صاحب دی او ایس ایچ او صاحب دی دوی بیا خپل انټرګیشن شروع کړو مختلف خلکو نه دا کلو چې یاره په کچن کې سپیسیفک ځای کې یو پیسې پرتې وې او دا خاص خلکو ته د کوم بلډ ریلیټیوز چا چې د کور ته آنا جانا ده هغې ته پته ده هغې بیا مختلف ریلیټیوز چې کوم د هغې انټرګیشن شروع کړو 2 ورځې بعد داسې پته ولګی چې دغه 2 کسان پکې ملوث دي یو د دې رور دی وقاص بل د دوی خالزاد رور دی محمد. سر یقینا کیسونه خو کېږي قتل واقعات هم کېږي زیاتره داسې د پولیس مین پیله پوینټ یا څه وي چېرته نه کلو میلو شي هغه شروعات وشي انویسټیګیشن شروعات وشي دا څه دې کیس کې پیله تاسو ته یو کلو میلو شوه چې تاسو یې چېرې دا کیس حقیقت کې هم دې سړي کړی دی. زه به تاسو یو خبره وکړم د فورنزیک یو لا ده چې کله هم کریمنل کرایم کوي نو دلته ټریسز پرېږدي نو د هغې مطابق بل حالات داسې چې هغه انسان ته پته لګي چې دا کیس کم طرف ته ځي څنګه چې تاسو ته مو ویل چې په کچن کې سپیسیفک ځای کې دا پیسې پرتې وې
مقتول والد صاحب چې موږ ته اس ډي پی او صاحب ته دوی چیرې دا پیسې پردي ولته نو هغې نه موږ ته آیډیا وشو چې لکه دا د دې کم کلوز ریلیټیو چې کور ته آنا جانا د هغه کړي دي هغې کې دوی بیا انټروګیشن شروع کړو هغې نه دا دوه کسان راووتل. ستاسو ډېره مهرباني سر زه به اس ډي پي او صاحب سره خبرې کوم تفصیلا د دې کیس متعلق. عمر بھائی ستاسو ډېره مهرباني دا زما اول ځل نه دی دویم ځل نه دی زه تاسو په پېښور پولیس کې ایز ایس ایچ او ایز ډي اس پي او تاسو چې کوم دې ذهن راغلي زه له دې تایید کوم چې الله تعالی تاسو ته ډېر زیات صلاحیتونه درکړي خاص کر د انویسټیګیشن په مرحله کې ډېر یو غټ کیس تاسو ټریس کړی دی هغه کیس چې لکه د چاړو دا سوچ ګمان کې نه راځي چې زما غلبه هم زما په کور کې وي د پښتو یو متل دی چې زما شي نو په داسې کور کې هغه کور وران شي. زه به دا ووایم چې تاسو د کیس تحته د ملزمانو ته بیا د خلکو مدعیانو سره ملو شوي یې دیو دا کیس کړی څنګه دی د ملزمانو راننوتي کور ته څنګه دی کور کې خلک هم نو بیا دی وجلې څنګه دی دا لږ را سره تفصیلا شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قاری صاحب ډېره مهرباني. دا کیس حقیقت ته یو چیلنجینګ کیس او ډېر زیات درناک کیس په دې حق لده ځکه چې د اختر ورځ د الته خلک قرباني کوي او دلته د حنیف زوی قربان شولو. حنیف چې کوم دا زموږ مدعي دی دا سهار وختي 9 بجو تقریبا 9 بجو په ټایم کې خپل صندوق راځي سربند باندې هغه اوسېږي ورسره فیملي ټوله لاړه ما سوه دا یو معذوره بچی ته وي چې ور به بند کړي مونږ چې راشو موږ بیا راکولاو کړي نو دوی هلته لاړو قرباني شروع شولو. په قربانۍ کې هغه کسان چې کوم زموږ بیا بعد کې ملزمان هم وختل او هم نیول به کې هغه ملزم وقاص دا هم په قربانۍ کې دی او هغې سره محمد هم په قربانۍ کې قرباني روانه وه هلکان به روپوش لا خو دې خوښ خو چاته دا ایډیا نشته چې دا کوم طرف ته لاړ سیده هلته نه را روان شوي دلته کورې چې کور له روسلو وقاص دروازه ټکولې ده نو رورې راغلی دا معذوره داسې و چې د به پهچان هم کولی شو او لکه د چوکیدار به دې اکثره په دې کور کې و د کور فیملي والا مې پېژندل او آس پاس پړوسیان دا به مې پېژندل نو ور چې کله ټکولې دی هغه ورغلی دی ورته اواز یې ورکړه چې وقاص یې کولاو کړی دی بیا خو دغه دوران کې دوی چې کله پیسې راخیستې نو ورور له خو پته ولګي چې دا ورسره دا بل هم رالو محمد هم رالو دا دلته پیسې ایښي دي نو غزار یې پې کړی دی چې غزار یې پې کړی د تبر غزار یې پې کړی د بیلچو یې پې کړی او مختلف پتیزدار آلات سره ولې هغه عاجز ده راپرېوتې چونکې زه معذوره وم لاس هم نشه چولې پکې دغه بل معذوره دا ولګېدو په دغه کې په ابتدا کې نو دې په دغه ډېر په بېدردۍ سره یې وژلو ګاونډیان هم په قربانیو کې مشغول وو اوازونه موازونه هم چا نه دي اورېدلي خو واپسې دوی بیا وکړله پیسې هم دلته نه واخیستلې د دې یو کچن دی پای کې په کچن کې یو کارنر کې پیسې پرتې پیسې واخیستلې او بیا سیده لاړل کوم ځای کې چې دا قرباني کې د هغې په بیک سایډ باندې د میخ یو فارم دی پای کې یو ایکسټرا ځای دی دغه کمره کې بیا دننه یو 2 ځایونه دي هغوی کنده ورته ویسې دا تقریبا 14,66,000 د اماونټ دا یو ځای کې ښه کړی اوس 2,21,000 د اماونټ دی بل ځای کې ښه کړی دی دې کې شک نشته ابتدا کې دا کیس ډېر زیات چیلنجینګ و ځکه چې سړي وهم ګمان ته هم دا نه راځي چې دا خپل لور به پکې ملوث وي ورور یې موږ سره په مقابل اړ یا یې ترور دی پکې ملوث دی الحمدلله خیبر پښتونخوا پولیس او پېښور پولیس ډېر ګڼ شمېر داسې کیسونه ښکاره کړي دي چې هغه بالکل په ابتدا کې ړانده وي هېڅ قسمه څه کلو نه میلاوي ټیکنیکلي کلو میلاو نه شي هیومن انټلیجنس په تور باندې میلاو نه شي او الله تعالی پای کې بیا هم بری ورکړی دی پکې نو په دې کې موږ مختلفو زاویو سره خپل د تفتیش آغاز وکړلو ټیکنیکلي هم موږ داسې انفارمیشن کلیکټ کړل بل چې دا کوم ځای کې دا وکړو شي کوم زموږ کرایم سین دی دلته چې کومې لارې راغلي دي او کومې لارې تللي دي په هغې باندې موږ ورته موږ ته څه کیمرا داسې میلاو نه شوله د دې فیملي نمبرات هم سی ډي آر لا واستلو په مختلفو زاویو سره موږ دا کار تفتیش مو وړاندې کړلو زیات تر موږ له پکې لاس هیومن انټلیجنس راکړلو او بیا د دې نه هټ کر موږ کله چې موکله رالو او ډېر په جوور نظر سره مو وکتله نو په ابتدا کې څه شیزونه داسې موږ ته کلیر شولو چې یاره دا انسایډ جاب دی کور کې دننه دی او چې کوم ملزمان کا فرض پکې کړوي دا به د کور نه روزي نو هغه دعوا الحمدلله موږ بیا په 3 عمر بھائی د معاشره یو داسې حد ته راغلی ده چې هغه سړي عزت وي چې چا سره پیسې وي چا سره شان شوکت وي چا سره ترقي وي دا کم عمر هم دي د هلکان څه داسې لالچ روچت شوی او چې دوی د خپل ورور هم ونه کتو دا د اختر مبارکه ورځ یې ونه کته دا ملزمان خو چونکې تاسو به اورېدلي مي تاسو به انټاروګیټ کړي مي دوی څه وایي په خپل بیان کې څه دې کې شک نشته ملزمان کم عمره دي د 1400 د 1500 د 15 کالو هلکان دي خو دا چې کوم طریقې سره دوی دا کار کړی د رورې وجلې دا پیسې وړي
نو زه په دعوې سره یم چې دا به یو مکار او ډېر استاد او ماهر او زوړ کرمینل به هم داسې کارونه کوي. نو د عمرونه یې کم دي خو په دې کار دوی لکه ټیک ټاک دغې دی پکې هومورک یې کړی چې باید دلته نه به دا پیسې اوچتو او که پیسو کې موږ ته رکاوټ جوړ شي ځکه چې رکاوټ به ظاهره خبره خامخا جوړېږي چې 24 ګنټې یو چوکیدار په دغه ځای کې پروت به و که نه لکه دا کم ریحان دی مقتول دی معذوره چې کوم دا به بالکل د چوکیدار کار به یې کولو پلار به چې دا به د کور نه خوځېدو نه او باقاعده پېشان به کړو یو تکړه چوکیدار یې کولو. نو دوی ذهني طور داسې وو چې هسې نه که دوی راته چېرته لاس راواچي نو موږ بیا به غوزار کړو هغه هماغسې و چې کله حافظي راوسي هغې لاس ورچولې هغه پوه شو چې کور نه دا پیسې میسې ده کي نو بیا یې وله غزارې کړې په بیلچه یې کړې په تبر یې پرې کړې او ډېر په بېدرځۍ سره یې بیا ووژلو. عثمان خان اختر ورځ وه تاسو خو خپل اختر هم پرېښوسته او قرباني هم پرېښوسته دې کیس ته راغی دا خلک کار روزګار څه کوي بیا دیو ته نه دا چېرته نه دا پته ولګېده چې دا پیسې هم دغه ځای کې دیو پراتې دي آیا د سړي سره کور کې هم داسې مال مویشي وو چې مطلب دا ځي او دا خرڅوي را خرڅوي په دغه شپه هم دیو چېرته پیسې میسې کتلې وې دا لږ را سره شیر کړي چې دا څنګه پته ولګېد. بسم الله الرحمن الرحیم. د مقتول چې کوم د والد صاحب دی حنیف به د سارو کارم کولو باقاعده دلته کې د هغې نه علاوه د پیو دکان به هم چې کولو بیسیکلی تعلق نوتي کلي سره دی خو دلته کې 2-3 کالونه دلته کې آباد دی. په دغه د اختر په شپه باندې د یو ګډ بوتل یو ځان سره رینګ روډ منډی ته او دا محمد الک د سره موجود و دغه په موجودیه کې دا ګډ هغې خرڅ کړو دا ګډ چې کومې پیسې وي هغه دې ځان سره راوړې دي ناوخته پورې راله د محمد کور او د مقتول د کور 2-3 کیلومتر فاصله کې دی خو چونکې تیاره او ټیم ناوخته نو هغه د محمد دی خپل کور کې شپې ته ایثار کو او دی محمد چې دا کور کې دي سره ایثار شو د پیسو خودو چې کوم ځای کې دا پیسې دي کېښوي هم د محمد ولیدي او نور هم د ذهن کې دي سره پیسې وغیره شته دي دغه ځای نه د دې جرم د ارتکاب نیت په دغه شپه باندې دی. دا بیلچه دا کوم دا چې کوم اوزارو د قربانۍ اکثر خلکو تېرې کړي وي یا دغه کړي وي آیا دا اوزار اول نه دي ځان سره راوړي وي یا د کور کې موجود وي ځکه چې بیلچه خو استعمال شوی بیلچه خو زیات در وي خو چې دا کوم چړې سره دا دغه سره د دا کوم وار شوي دي درانه ګزارونه پې شوي دې متعلق راته لږ شی بل لا دي داسې فیملی دی چې دي کره کور کې خشاک وغیره دا هم استعمالوي نو ورکوټې تبرګې خشاک مشاک دپاره دي کره کور کې مخکې نه موجود او چړې هم موجود وي ورکره غټ اختر ورځې هر څه چړې وغیره کورونو ته وروړي تېرې کړي وي او بیلچه هم دا ټول دي کره مخکې نه دا ګرانو کتونکو تاسو نن وکتو د دې پولیس والا افسرانو د دې سچو د دې خبرې تاسو واورېدې ملزم هم ونیولې شو مونږ د دې ورساو سره د خبرو کولو کوشش هم وکړو خو هغه میډیا ته نه مخامخ کېده د میډیا نه مخامخ کېدو بنیادي وجه دا ده چې زه په خپل کام قبیله کې شرمېږم چې دا کوم کار ما سره شو هغه زه کار چا کړی دی زما خپل اولاد کړی دی یو ورور لاړو جیل ته بل ورور لاړو تورو خاورو ته دا زموږ معاشره کې دا واقعات دا په څه وجه راپېښېږي موږ خلک د خپل وخت نه مخکې ترقي غواړو ځان مالداره کول غواړو خو هغې دپاره چې کوم موږ لارې اپناوو کومه طریقه اپناوو هغه غیر قانوني وي هغه زموږ معاشره هم هغه واقعات نه برداشت کوي موږ ته د صبر د برداشت یو تحمل او یو هغه طریقه پکارېږي چې کومه زموږ الله زموږ پیغمبر موږ ته هغه طور طریقې ښولي دي موږ به هغه کوشش کوو چې کومې حلالې ګټو او په هغې باندې وخت تېرو یقینا دا رور چې دی دا په لالچ کې راغلی و دا هغه لالچ بې حسه کو د خپله خوني رشته چې هغې له سږه بی وي او هغه بیا معذوره دی او هغه په دغه ورځ باندې په بیلچې پې ګزارونه کړي بیا د هغې نه پسته حلال کړی دی زه به خپلو ګرانو کتونکو ته دا ووایم چې لږ ځان کې برداشت را پیدا کړي د مشرانو نصیحت واورئ مبارکې ورځې وپېژنئ د حج ورځې د اختر ورځې په دغه ورځ باندې چې مرګ راشي کور ته مړی راشي یقینا د کام قبیلي خاندان دپاره ډېر زیات افسوسناک وي والسلام.